زمونږ عام طور دا سوچ جوړ شوی دی چې ټول خلک یو شان په مصیبت کې مبتلا وي، که په هغه باندې بیماري یا غم وغیره راشي نو ټول یو شان په مصیبت او هغه تکلیف کې یو شان مبتلا وي. یا عام طور زمونږ دا سوچ جوړ شوی دی چې که چېرې خوشحالي راشي نو ټول یو شان په هغه خوشحالۍ کې شریک وي او د ټولو خوشحالي برابر وي. او چې کله موږ باندې څه تکلیف وغیره راشي نو زمونږ په زړه کې د بل لپاره حسد هم راځي، کینه او بغض راځي، بل ته غصه په زړه کې د غصې اظهار راځي چې آی ولې ما باندې دا تکلیف راغلی دی په دې صاحب باندې نشته، ما باندې نن مصیبت راغلی دی او وګوره هغه صاحب چې دی هغه خوشحالي زندګي تېروي. نو د دې وجه دا ده چې الله به موږ ته مواقع راکړي د خوشحالۍ، خو هغه خوشحالۍ موقعو کې به موږ د خوشحالۍ د مواقعو نه فایده نه اخیستې. دویم دا چې کله موږ باندې څه مصیبت او تکلیف یا غم راشي، بیماري وغیره راشي، نو موږ هغه د خپلې زندګۍ یو ډېر اهم جز ګرځو، هغه دومره معمولي وي، هغه څیز، هغه غم، هغه تکلیف، هغه کوم مصیبت چې په ما راغلی هغه معمولي وي، خو هغه ته زه دومره توجه ورکړم چې هغه د خپلې زندګۍ چې څومره نور معمولات دي د دنیا مصروفیات وغیره دي هغه ټول ورته زه پرېږدم او په هغې کې مبتلا شم. نو د دې وجې نه هغه ورځې زما نه واوړي او زه په دغه غم او غم مصیبت کې لګیا یم. خلک بیا ما خواله راځي او د هغې د وجې نه که بیماري وي نو ما ته تسلي راکوي او وایي چې یاره دا د الله د طرف نه را او وغیره. نو کومې موقع چې الله موږ ته راکړي دي د خوشحالۍ، یا موږ که یو څوک ووینو چې دی په خوشحالۍ کې دی، دی د خوشحالۍ زندګي تېروي، نو دا ته ذهن کې وغورځوه چې په ده باندې تکالیف او مصیبتونه راغلي دي، خو هغه د هغې سره مقابله کړله، په هغې باندې صبر کړلی او د حالاتو سره یې مقابله کړله او د هغې نه پس د باندې الله هغه خوشحالي راوستې ده. نو کوشش وکړو چې که په موږ باندې د دنیا زندګي دا د مصیبتونو نه ډکه راځي به مصیبتونه تکالیف، خو که چېرې مصیبت او تکلیف راشي نو هغې ته دومره توجه ورکول نه دي پکار چې موږ پرې د زندګۍ هغه کوم چې زموږ د زندګۍ مصروفیات دي هغه پرې کمزوري کو، هغې ته پرې توجه ورنه کړی شي او بیا هغې باندې موږ سوچونه او فکرونه او خبرې اترې او مشورې وغیره پرې کوو او زموږ د زندګۍ ورځ په ورځ روانې او زموږ خپل کارونه او د دنیا مصروفیات پرې رانه پاتې شي. راځئ چې عزم وکړو که چېرې د دنیا څه مصیبت او تکلیف په موږ باندې راشي او د هغې سره به موږ مقابله کوو، هغه به زړه ته موږ دومره د هغې ځای نه ورکوو په زړه کې، موږ به کوشش کوو موږ به د هغه خلکو زندگی ګورو چې کوم خلکو د خوشحالۍ زندگی تېره کړله، د هغه خلکو زندگی به ګورو چې کوم خلک د مصیبت نه پس هغو خوشحالي څنګه اختیار کړله، نو بیا به زموږ زندگی هم د خوشحالۍ زندگی جوړه شي.